دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ طبیعت ټیک سار نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشې ته وی عائشې نن خدا سے معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو او سار وختي جمع ولاړه وه نو په خپله راپاڅېده او پردی داسې اخوا کړه دې قوم ته یې وکتل قوم دا خیال و دا سوره دې خو نور وته نو قوم چې وکتل نبی علیه السلام ته نو خوشحاله شو هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي وو مونځ ګډوډ شوي وي دومره ورته صحابه خوشحاله شو او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلی خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابوبکر هم وروستو کېده چې دا انتشار به جوړ شي جمع خرابه شي نو پردې وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل مونځ کوي کور ته ننوت چې مونځ وشي ابوبکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له وی عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن خرې شکر نو ابوبکر ته بیا تپوس وکړه دوه ښځې وې یو د مدینې نه لږه بار وه یو مدینه کې وه وی الله رسول ستاسو طبیعت نن ښه دی وی زه ښه یم الحمدلله نه نو وی که اجازت یې زه به بلې بیبي له لاړه شم وی لاړ شي حضرت علی راووته نو صحابو ته تپوس وکړه علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه صار وی اصبح بحمد الله بارئا نن الحمدلله نن خرې طبیعت یې برابر دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګانه طبیعت یې بګړاو شو حضرت عائشہ صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د منځ کې پروت و او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو او د یو سرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښ کو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده او عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو له هم تسلي شي مرګ نه مخکې بیماري تبه وه وجود خوټ کېده داسې بهر کې یوې ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړقو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې بیا یې ما له راکړه نو عایشه بیبي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلي عایشې جبریل راغی جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلې ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې اجازت غواړي وایي داخل دې شي هم داخل شو فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغې یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل
نو جبريل علیہ السلام ورته وایي چې اختیار خو تعالی الله درکو، ان الله يتشوق الى لقائك، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خو خدای خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلى، اے الله ته زما لوی مرګري وې د پوه شم چې اختیار ملو شو مونږ یې وخت نه کړو او الله خوښ کړو او فرشتې دوی امزل امریکا کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. هذا قلت مبارك اسمان توجيتك اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا قلت مبارك توجيتك يو خوشبو بمحسوسه نور پوی نشو لاس مبارک یخکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاړه شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ ودانګ او توره واغشتو جمعات کې ودرېد. وی منافقان وایي چې رسول الله مبارک وفات شوی دی، هغه وفات نه دی، د الله ملاقات له تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی و. او راضی به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی زما په دې توره به دې سر وایي، که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی زه پوه شه زما توره پوه شه. یا غږ نه کوه هلته جاړي خلک، هلته جاړي هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت. یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت. اے زما خوگا مرگری، اے زما خکولی دوستا پا جن سا خکولے و پا مرگ سا خشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی باندے خکول کا او بار روت دا گل رضوہ تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر ته وی کېنه هغه نه کېناستی ده. هلته محراب کې ودرېد او اعلان یې وکړو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا
بس خلق پوه شو صحابه هدایت خو مخکې نه نازلو موږ په مانځه کې لوستو خو ير شوی مو بس ټولو خلقو د آیت په خولې لګیا دی وایي زمانو لوی صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید پیتو چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای وله خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړل دی وله قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره او انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ورکړی دی غسل چې ورکاو وی جامې ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبوي جامې بدل ورکوي بیا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریاد را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویې نه څه خوند دی درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېر لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 330 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غروللی شوي دین الله زموږ نصیب کړي په دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنت الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زموږ دپاره یو ښه پیشخیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زموږ مرګ نصیب کړي زموږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه مو بالایمان کې الله د رسول الله مبارک د مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب کړي د هغې دین خدای زموږ د بچو زموږ د نسو نصیب کړي خدای چې څومره مریضان د شفا والا ورکړي څومره قرضداران د قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کړي خدای تی دین او دنیا دواړه د برکت کې بچی کامیاب کړي چې اولاد دی خدای نارینه اولاد والا ورکړي د چا څه خوشحالی وي خدای زموږ خوشحالی زموږ نصیب کړي او خدای د مخلوق د شر د ګوڼ د شر د فتنو د دواړو جهانونو هم په امن کې استاد برحمتک یا